وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو مشرانو کشرانو، الله رب العزت د قرآن کریم په دی آیت مبارکه کی فرمائی اے ایمان والو تاسو خپل ځان او یاروي او خپل اهل اولاد او یاروي د اورنا داسې اور چې داغي ایندن داغي تیزواله هغه په ګټو سره وي او د انسان پاډو کو سره وي. او حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو کې هر یو سړی نگران دے خپل پما تحت باندې، یعنی پلار په خپل اولاد باندې نگران دے، امام په خپل مقتدیانو باندې نگران دے، مالک آقا په خپل غلام باندې په خپل خادم باندې نگران دے، خاون په خزه باندې نگران دے. او قیامت پر ورځ باندې ټولو نه د خپل ما تحت بارکه سوال کیږي، تپوس کیږي چې تاسو خپل د ما تحتو د آخرت فکر کړو او کنو کړي، تاسو خپل د ما تحتو د دین فکر کړو کنو کړي. او بل آیات کې الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې ایمان والو پتا سو باندې روزي فرض کړي شوی دي او دا صرف پتا سو باندې نه دي فرض کړي شوی، تاسو نه پهله چې کوم امتونه تیر شوی دي باغیوم فرض کړي شوی. د دې روزي مقصد څه دی؟ لعلکم تتقون، چې تاسو کې پرهیزګاری راشي، تقوا راشي، د الله یرا او د الله خوف راشي. څنګه چې انسان پر روزه کې په بند کمره کې مناستی هیڅوک ورته کتو والا نه، هیڅوک یې منع کولو والا نه، خدای بیام فریج تا فریزر ته لاس نه لګی چې هغه کې هر څه پراته دي او د منع کولو عالم څوک نشته. خدای د پزړه کې د الله یره ده چې الله به ناراض شي. نو الله تبارک وتعالى چې دا روزه منګ او تاسو سره را لګلې ده د دغه مقصد د پاره چې څنګه یو مسلمان پروژه کې د الله نه دومره یره او خوف لري، دغه شان دی د 11 میاشتو کې د الله خوف او د الله یره په زړه کې پیدا کی. مقصد دغه دی بس. نو نننې چې کومه موضوع هغه د ماشومانو او د زنانو د احکام او مسائل حواله سره ده، چونکه په ماشومانو باندې خروجي فرض نه دي. د روزي فرض کېدو د پاره شرط دا دی چې کاغه ناری نوي که زنانوي چې بالغ نو په د باندې روزي فرض دي چې بالغ. او د بالغ د پاره شرط څه دی؟ چې د احتلام وشي یا چې کم علامات دي هغه علامات ظاهر شي، لکه زیر ناف وختې راشي یا ترخونو کې وخت راشي، دا علامات دي. او که یو علامت مرانشي دا لکه نو بیا چې د 15 کالو شي نو بس دی بالغ دی. که یو علامت هم ظاهر نشي، یو نشانی هم ظاهر نشي. او د جینکو د پاره د بلوغت علامت سره ماهواری حیض د بیماری رضی چې باغی راضی دا د غي د بالغ کېدو علامت ته نشانی ده. نو چې کله الک یا جنې بالغ شي نو په د باندې د الله دا حکم فرض شي دا روزه. نو څنګه چې نبی علی السلام د موز بارکه فرمای چې کله ماشوم د 2 کالو شي نو د موز حکم ور کوي، او چې کله د 10 کالو شي او بیا د موز نه کوي موز پریدینو د سزا ور کوي، او چې کله بالغ شي بیا خو بیا سم فرض دی، بیا خو به لازمی کوي کړي خي او کبدي بیا خو به فرض دی.
خدا مخکې نبی علیہ السلام ولې ارشاد فرمایل چې د 2 کالو شي ماشوم جمعات ته بوزي مزله بوزي د مز طریقه ورته وخی مقصد دا دی چې ماشوم پدې بچپنه کې د عادت جوړ شي د مز نو دې چې کله بالغ شي د بخپل مز لذي بیا بده تاسو ویل والني د بخپل عادتي د بخپل مز لذي دغه شان د روزي بارک علماء لیکل دي چې روزه هم پدې ماشوم فرض نه ده خو چې کله دا ماشوم د روزي نیسلو قابل شي نو په د باندې روزي نیسي چې د اوس نه عادت شي لوګه او تند برداشت کول شي اوس نه د پدی عادت شي نو چې کله د بالغ شي د لپاره به اساني بیا به د اساني سره روزي نیسل شي زګه چې کپ یو ځل د 30 روزي نیسی د بالغ کېدو نه پس د تبګرانې خو که مخ کې نه د لګي لګي والدین به نیسی نو د عادت بیا د تباساني اس مشکل ورته نه شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله علی لیکلی دي چې د صحابه د ماشومان هغه کې د دین د دومره جذبه ولې و نو فرمایي چې هغه کې د دین د جذبه د هغه د والدینو د وجه و چې د هغه چې کوم والدینو هغه بخپل اولاد له دینی تربیت کو هغه ته به وړوکوالی نه د دین لار خولا د موس د جمعات لار به ورته خولا روزي به بنسلې تر دې پوری حدیث کې راځي یو صحابي فرمایي چې یو ورځ نبی علیہ السلام مونږ ته دا یوم عاشوره د روزي حکم وکړو د 10 محرم د روزي حکم وکړو چې داونی سي نو صحابي فرمایي چې مونږ ټولو خپلم هغه روزونی سلا او بخپل ماشومان هم هغه روزه مونږونی سلا او بل حدیث کې راضی فرمایي چې کله به د روزي میاش رااله نو چې کم صحابیات بو زنانا صحابیات هغه بخپل چې کم د غیږي ماشومان بو هغه لبه دود ورکول پرې خودل سار نه تر ماخامه پورې به هغه یوګي ساتل لکه اوس د وړوکوالی نه به ول ټریننګ ورکاو نو چې هغه به غټ شول هغه کې به ماغه جذبه و د دین په دین به ځان ورکاو تاسو واقعیات اورئ چې کله به د جهاد حکم رااله نو واړه واړه ماشومان برالل چې یا رسول الله منګم تیار یو تاسو راتلو ته نبی علی السلام خو نه پر خودل منع کول به هغه یو صحابي فرمایي چې ما زما قد وړو کېو نو نبی علی السلام زمانہ کولم نو ما څه چلو کو چې دا په دې ګوتو باندې داسې ودرېدم چې زه دنګ کارم او نبی علی السلام ما منی نه کی دومره جذبه نو دا جذبه کم ځای نه رااله دا د والدینو نه چې والدین والا دینی تربیت کړو نو چې بچپن کې په ماشوموالي کې د اولاد ښه تربیت وشي نو چې کله دا اولاد غټ شي د دې به ښه تربیت دی به د دین په لارې فرق مونږ کې او صحابو کې سره چې مونږه که زمونږ ماشوم چرته کنزلو کې یا څه غلطه خبرو کې مونږ په وخاندو مونږ به خوشاله شو مونږ او پرې د ماشوم دی د غذای نه د تربیت خراب شو لکه چې د کنزلو کړه او تا ورته وخاندل نو د دې مطلب دا دی د دې ماشوم په ذهن کې دا خبره کې ناسته چې دا کنزل کول دا څه بده خبره نه ده ځکه چې ما ته مور پلار سوي نه وي نو هغه سوال د نورې کنزل یو کی نو هغه په کنزلو باندې دا عادت جوړ شي بیا چې غټ شي نو هم کنزلې کوي نو چې څنګه ماشوموالی کی تربیت کیږي چې کله بیا د بالغ شي هغه تربیت هغه اثر په د باندې او هغه کارونه بیا د کوي ځکه چې په هغه کارونو عادت شوی نو چې موږ خپل ماشومان د دین لار ورته خو د جمعات لار ورته خو او دا روزي پینیسو دی بارک علماء یو څو خبرې لیکل دي چې ماشوم د لس کالو شي یا د لس کالو نه غټ شي نو بیا د سحری په وخت کې پاسول پښمنی لا پاسول نو چې د کله پښمنی لا پاسی نو د برورو د روزي هغه اهمیت به د زړه ته کوشي او دویمه خبره چې کله دا والدین دا والد سه به مزل رازین خپل دا ماشوم د ځان سره مزل راولي پهله خو د ته کور کې د جمعات آداب موخی دا د والدینو فرض دی چې ماشوم کې نه د جمعات آداب ورته وخی
چې بای جمعات تزي جمعات د الله کور دی دی کې به مستی نه کوي دی کې به منډې نه وای دی کې به خبرې نه کوي دا ټولې خبرې چې ماشوم ته خبر طریقې سره خپا ادب ورته وخی ادب او احترام نو چې کله دا والد راضی نو چې دا ماشوم ځان سره راولي نو دی به په موږ ورو عادت کیږي دغه شان د افطاری په وخت کې ما خام چې کله رو جماعت کوم نو په هغه وخت کې ماشوم ځان سره کینول او تر هغه وخت پورې هغه خوراک ته نه پرې خودل تر څو پورې چې اذان نه شوي یا ټیم نه داخل شوي درو جماعتي تر هغه پورې هغه خوراک ته نه پرې خودل منا کول چې ودرېګه اوس په بانګ وای بیا به خوراک شروع کو نو دې سره ورورو داغه هغه تربیت کیږي او دغه شان یو وړو کې ماشوم دی او پیل روجای کې خود مثال نو داغه حوصله افزایی کول هغه سه انعام ورکول په غرض باندې سب پارټي کې خودل کور کې داغه په خوشحالي کې نو دې سره به د ماشوم هغه جذبه نور بڑاو شي دغه شان تلاوت قرآن د قرآن د تلاوت عادت پاغه کې پیدا کول چې کله مور خپل تلاوت کوي نو ماشوم د ځان سره کې نه ځکه علماء لیکل دي دا څومره چې غړ غړ بزرگان تیر شوی دي دا غي مور خپلار هغه بچ کله تلاوت کو نو د غيږي ماشوم به ځان سره په هغه وخت کې اغسته نو دا غي اثر داو چې کله هغه ماشوم بیا غړ شو هغه نه د الله ولی جوړ شو ځکه چې هغه قرآن به دغه سینې ته بیا کو شوی دا غي هغه اثر به بیا او دغه شان چې کور کې دوه درې ماشومان دا غي په درمیان کې مقابله کراول مقابله چې څوک به روزه نیسي څوک به زیاتې روزي نیسي اغلب انعام ورکو چې والدین به کور کې د ماشومانو مقابله کراوي نو ماشومان به بیا ماشومانو له خو چې لګ لالچ ورکې نو هغه کار بیا خ جذبې سره کوي نو دې سره به دا غي هغه جذبه بڑاويږي او دغه شان کچره اکثر زمون زینونو کې خدای کنا چې ماشوم کا روجونی سلا بیا به پورا کول نشي ماتای به نو ګناه ده دې کې ګناه نشته ماشوم کا روجونی سلا سمره وخت پورې دې برداشت کول شي سیدا کنه شي برداشت کول خیر دې ماته دی کی سو وخت پورې دی ونیسی خیر دې ماته دی کی بیا چې بالغ نه ماشومی هغه ماشوم یادوم چې بالغ بیا خو به فرض دی بیا به لازمی نیسی چې ماشومی بالغ نه کا غیر روجونی سی مثال غرمه غیر ډیر زیات تګ شوی چې بس زه خو روجه ماتو ما بسته نو خیر دې ماته دی کی هیڅ خبره نشته په د باندې هیڅ ګناه نشته ځکه چې په د باندې لا فرض نه دا خو د ټریننګ چالو دی صرف نو دا یو څو خبرې د ماشومانو حواله سره وي چې مونږ او تاسو خپل ماشومان دغه ترتیب سره راولون ان شاء الله دې سره با زمونږ ماشومانو بزړه کې د روزي هغه اهمیت کوشي او هغه خپل بیا روزي نسی هغه ته د وینا ضرورت نه دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې درو پروجه کې یو سړی په لار روانو او شراب اسکل د خلکو په مخ کې په لار روانو کول عام شراب اسکل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ او بادشاہ هغه راونی سو ورته وی ویلکا هلاک شي زمونږ ماشومان چې کوم دی وسبیانو ناسیام فضربه زمونږ ماشومان روزي نیسل او تلوي سړی تا استا کوجه دا روزه دینه د نیسل او بیا کول عام شراب همس کې نو 80 کوړي سزا ولا ورکړه د شراب پس کلو باندې 80 کوړي سزا ولا ورکړه او مدینه نه در بدر کو وی شړو شام ته ملک شام ته و شړو نو د دې خیال ساتل